وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجادل بالتي هي أحسن صدق الله العظيم. د کوم مجلس د پاره چې زمونږ د یوې میاشت نه خبره شروع وه هغه مجلس نن زمونږ ولګېده. بحث به زمونږ دلته په جمهوریت باندې وي، د هغې دپاره دعوا او جواب دعوا دا لیکلی شوي دي. زمونږ د طرف نه د هغې دعوه دا وه جمهوریت مطلقا کفر نه دی، د جمهوریت ډېر اقسام دي. مونږ مراد د جمهوریت نه طریقه د انتخاب چې د اکثریت په ذریعه باندې د ملک د مشر صدر او د وزیر اعظم انتخاب وشي دا ترې مراده ده. ستاسو را طرف نه د جواب دعوې په صورت کې مونږ ته چې کومه جواب دعوه راغلې ده په شرق مروجه جمهوریت لادینیت غیر اسلامي او کفر دی. بیا په دې کې اتفاقي خبرې شوي دي چې یو مغربي جمهوریت دی یو مشرقي جمهوریت دی. نو مغربي جمهوریت دا خو اتفاقا کفر دی، خبره بدلته په طرز انتخاب او په مشرقي نظام باندې وي. یو خبره مو تاسو نه په دې باندې دا لیکلې وه، مونږ خو درته 3 غنټې نه سوال ته تاسو خپل تنقیحات وکړل او مونږ د هغې جوابات درکړي. بهرحال تاسو مو دا لیکل اغوستي وو چې مونږ تاسو نه د جواب دعوې لږ وضاحت غواړو. که د جواب دعوې وضاحت کوئ مولي صاحب چې دا به بیا په حین د مناظره کې وشي. اوس د جواب دعوې زه تاسو نه به یو څو ټکو سره وضاحت غواړم چې ما ته د هغې وضاحت وشي. نو چې څو پورې ما ته د هغې وضاحت نه وي شوی نو زه ستا د جواب دعوې نقض به په احسنې طریقې سره ونه کړلی شم. دویمه خبره دا ده تاسو مونږ نه دا هم لیکل اخیستي جمعیت والا به هم وضاحت کوي. نو که تاسو څه اشکال وي زمونږ په دعوه کې اوس هم او عبدالرزاق مولوي صاحب د هغې متعلق ما نه څه تنقیح ما نه څه سوال کوي زه بالکل د هغې جواب درکولو ته وضاحت کولو ته تیار یم. زمونږ مقصد دلته صرف احقاق الحق د مسلې احقاق دلته دا مسله عوامو ته ظاهرول دي. نو که دې معنی د مسلې د احقاق دپاره زما په دعوه باندې یو څو سوالات کې او زه له د هغې جوابات نه ورکوم نو بیا به دا داسې شي چې زه خپله په دعوه باندې دې نه پوهول غواړم نو په دلیل به دې زه څنګه پوهه کړم. نو دې زما په دلیل هله پوهېږي چې زما په دعوه پوه شي او چې زه دې ته دعوې د پوهولو موقع نه ورکوم نو زه بیا دلیل د ده مخکې هسې پیش کوم عوامو ته ښیم دې پې نه پوهوم. دغه رویه که دی ما سره اختیاري نو د هغې به هم دغه نتیجه او ثمره راوځي. که دی ما ته د جواب دعوې وضاحت نه کوي نو مقصد به دا وي چې دی ما په جواب دعوه نه پوهوي نو دی ما په دلیل نه پوهوي نو دی دا غواړي چې څنګه کفري د کفري دی پاتې شي بیا د احقاق د حق ونه شي. درېیمه خبره ضروري زه دا ګڼم چې صدرانو په خپل مابین کې وکړله حاجي صاحب هم وکړله په هغې زه ډېر اتفاق کوم. دلته چې ما ته ناست یو نو ما ته په 2 نسبتونو سره ناست یو نسبت عمومي دی چې په هغې کې مونږ تاسو ټول شریک یو د عوامو ته چې کله مونږ مخې ته ورځو نو یو نسبت عمومي دی. دویم نسبت خصوصي دی چې هغه نسبت تاسو سره ځان له خاص کېږي او مونږ سره ځان له خاص کېږي په هغې کې ستاسو بیل کېږي او مونږ بیا بیل کېږو. نسبت عمومي دا دی چې مونږ علما یو نو چې علما یو نو عوام اکثر عوام مونږ ته په دې نیت ګوري چې دا هم علما دي او دا هم علما دي. نو چې مونږ غلطه خبره وکړو بد اخلاقي پکې وکړو بد تهذیبي پکې وکړو کنزل پکې وکړو یو بل پسې پاسو یو بل پسې کتاب راوچت کو او یو بل کتاب بې ادبي وکړو نو عوام به وایي چې دا خو علما و. څوک خو دې ته نه ګوري چې جمعیت والا څوک دی او شاعت والا څوک دی. بعضې عوام داسې وي چې هغوی دغه خصوصیت پیژني نو چې خصوصیت پیژني نو هغوی به وایي چې یاره دغه اشاعت والا ملګري دا جمعیت والا ملګري دي. نو چې کله تاسو به احترامي وکړئ یا مونږ به احترامي وکړو نو نسبت به خلک ما او عبدالرزاق مولوي صاحب ته نه کوي چې حیات الله مولوي صاحب عبدالرزاق مولوي صاحب داسې وکړل. دا نسبت به جماعت ته کېږي. جماعت علما اسلام والو داسې وکړل او جماعت اشاره توحید والا داسې وکړل. اوس ظاهره خبره د جماعتونو خو په دنیا باندې تنظیمات وي، په تنظیماتو کې ښه خلک او بد خلک وي نو مونږ کوشش دا کوو چې بد خلک دا د ښو خلکو د بدنامۍ ذریعه ونه ګرځي. نو شاید چې مونږ د خپل د شیوخو د مشرانو د اکابرو دپاره د بدنامۍ ذریعه ونه ګرځو او چې سبا له داسې بل میدان راځي چې هغوی ډاډه مونږ ته وایي چې یاره دې میدان ته تاسو ورتلی شئ په دې باندې بحث کولی شئ په ځای د دې چې سبا مونږ ته وایي یاره تاسو به نه ورځئ ته به د اخلاق کوي او ته بیا داسې او داسې بیا مونږ دپاره د بدنامۍ ذریعه جوړېږي. نو په دغه خبره باندې دا خبره ما تاسو مخې ته لږ په وضاحت سره راوړله. زه تاسو نه مولوي صاحب په جواب دعوه کې د یو څو تنقیحاتو طرف ته ځمه د هغې زه تاسو نه لږ وضاحت غواړم. ما سره تنقیحاتو تاسو ګټه اوله خبره دا ده دا کومه دعوه چې ما پیش کړې ده چې جمهوریت مطلقا کفر نه دی د هغې جواب ما ته میلاو شوی چې جمهوریت کفر دی. خو مخکې ما ویل دي د جمهوریت ډېر اقسام دي
مونږ مراد د جمهوریت نه هغه جمهوریت الو چې د اکثرو په ذریعه سره صرف د یو مشر انتخاب وشي. اوس دا مشر عام دی، که ته د دې مشر نه صدر علي، وزیر اعظم علي، ام پی ای، ام ان ای، ناظم، هر څوک چې علي، مونږ صرف دا شی ته مراد الو. اخوا جمهوریت هغه جمهوریت چې د اکثرو په رایه باندې د قرآن او د حدیث حکم بدلولی کېږي، د اکثرو په رایه باندې شریعت حکم چې کوم دی دا پرېښودلی کېږي او د اکثرو رایه اخیستلی کېږي، لکه څنګه چې مغرب کې جمهوریت والا کوي، هغه ته مونږ مراد نه الو. نو چې دا ته مونږ مراد نه الو، نو زما د دې دویم جز متعلق تاسو سره طرف نه څه نقیض نه ده راغلی. زه به تاسو ته دا ووایم چې دعوا د دې نقیض جواب دعوه وي. جواب دعوا دا نقیض د مدعا وي. نو چې کله نقیض وي نو د هغې درې صورتونه وي. په هغه درې صورت زه هغه طرف ته نه ځم، بیا به منطق شي خبره به داسې شي هغه طرف ته نه ځم، خو ستا دا کوم نقیض ده دا اخذ دی. اخذ مطلب دا چې دا زما په یو جز باندې دی، په دویم جز باندې نقیض هلته موجود نه دی. دویمه خبره دې ما ته لږ وضاحت وکړه چې دا را سره مني چې دا طریقه د انتخاب چې د اکثریت په ذریعه سره وشي دا کفر نه دی. که دا را سره ته مني نو بیا راته ووایه، او که نه مني را سره نو په دې باندې ستا جواب دعوه کې نقیض نشته دی. که جواب دعوه بدلی نو اوس جواب دعوه بدلول به مناسب نه وي. دویمه خبره دا ده چې زه تا تپوس تاسو نه کول غواړم چې یو عمل وي یوه عقیده وي. عمل د وجې نه یو انسان کافر کېږي که عقیدې د وجې نه کافر کېږي. د هغې مثال به داسې ورکړم چې قرآن مجید کې د مونځ حکم شته دی، د زکات حکم شته دی، د روجې حکم شته دی. یو مسلمان دی کلمه یې ویلې د ځان ته مؤمن وایي، دی مونځ نه کوي، زکات نه ادا کوي، روژه نه نیسي. نو چې کله دا کارونه دی نه کوي نو په دې سره دی کافر کېږي او که نه کافر کېږي. او دویم صورت دا دی چې دی مونځ، روژه او زکات نه مونځ ادا کوي، نه زکات ادا کوي، نه د روژې اهتمام کوي، خو ورسره دی وایي چې زه مونځ، روژه او زکات نه منم، یعنی انکار کوي ته نه. نو آیا دا انکار به ذریعه د کفر ګرځي که نه عدم عمل چې کوم دی دا به ذریعه د کفر ګرځي؟ دا زما دویمه تنقیح شو. درېیمه تنقیح مولوي صاحب زه تاسو نه تپوس کوم چې دا کومه په جواب دعوه کې تاسو ماته ویلي دي چې دا کفر دی او کفر جمهوریت کفر دی، په شرق کې چې کوم جمهوریت دی. نو اول ماته د دې وضاحت وکړه کفر طرف ته به زه وروسته ځم چې ستا د شرق نه څه مراد دي، ته د شرق نه څه مراد علي. د دې ماته لږ وضاحت وکړه. څلورم نمبر زه تا نه تنقیح دا کوم چې تا ویلي دي چې مروجه جمهوریت، مروجه جمهوریت نه ستا څه مراد دي؟ ما ته د دې لږ وضاحت وکړه چې ته مروجه جمهوریت څه ته ویلی وایي. پنځم نمبر چې دا کوم جمهوریت تا شرق ویلی دي، آیا ستا په دې شرق کې دننه دا پاکستان داخل دی او که داخل نه دی؟ شپږم نمبر تنقیح دا ډېر اسانې تنقیحګانې د عبدالرزاق مولوي صاحب په دې پوهېږي، دا ډېر اوږدې خبرې نه دي. شپږم نمبر زه تا نه دا تنقیح کوم چې آیا دا کوم کسان په جمهوریت کې دننه کار کوي، که هغه د جمهوریت دننه نوکر دی، که جمهوریت دننه سپاهي دی، که هغه جمهوریت دپاره منتخب کېږي، که هغه جمهوریت دپاره ووټ استعمالوي، که هغه جمهوریت دپاره یو تنظیم په کومه شعبه کې په کومه انداز باندې چې دی په جمهوریت کې کار کوي، د هغه افرادو حکم څه دی؟ دغه افرادو حکم د کفر دی او که نه دی؟ د هغې وجه دا د مولوي صاحب چې ته وایي جمهوریت کفر دی، الریډي دلته پاکستان کې طریقه د انتخاب خو جمهوري ده. نو چې جمهوري ده نو ستا د کفر نه دلته دا تاثر پیدا کېږي چې فوج والا کافران دي، پولیس والا کافران دي، دا چې کوم سیاسي خلک کافران دي، جمعیت علما والا، مسلم لیگ، پی ټي آی، پیپل چې څومره پارټیانې دي دا ټول کافران دي. نو چې دا ټول کافران شو نو بیا به زه تا دا تپوس کوم چې آیا د دوی خلاف د جهاد فتوا ته ماله راکوې او که نه راکوې؟ زه به تا نه د فتوی بیا مطالبه کوم چې د دې خلاف بیا جهاد فتوا راکړه، دوی خلاف جهاد جایز دی او که جایز نه دی. که دوی خلاف زه جهاد ته راوځم نو دا به جهاد وي او که فساد وي. دا یو غلط تاثر میلاویږي او دغه غلط تاثر په ملک دننه د فساد ذریعه ګرځي. په بیا داسې شکل کې خلک رابرسوي چې هغوی ملک دننه فساد جوړوي. نو ما ته به د دې لږ وضاحت وکړي چې دغه افرادو ته چې په جمهوریت کې دننه په کوم انداز کې کار کوي د دغه افرادو متعلق ستا څه حکم دی؟ آیا دا کافران دي که فاسقان او فاجران دي؟ که فاسقان او فاجران دي نفس په دې جمهوریت کې دخول سره نو مولوي صاحب ستا کفر ته نه ثابتېږي. او که ته وایې چې دا کافران دي په دې جمهوریت کې دننه داخلېدو سره نو بیا به زه تا نه دا تپوس کوم چې د دوی خلاف جهاد دا به جهاد وي، د دوی خلاف راوتل، اسلحه اوچتول دا به جهاد وي او که دا به فساد وي؟ دا دوه تنقیحات مې درنه وکړل. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم. زمنګ نه مخکې صدرانو خبرې وکړلې او چې کوم متکلم دی د جمعیت علما اسلام د طرف نه مولانا حیات الله صاحب هغوی هم خبرې وکړلې خپله، هغوی چې کوم تنقیحات و هغې ذکر کړه. زه مسئلې طرف ته راځم، وخت کم دی، ډېرې خبرې نه کوو.
اول نمبر خبره خدا ده چې زما تعلق د جماعت اشاعت التوحید و سنت سره دی. پښتو کې ورته موږ پنځپیریان وایي. د دې جماعت سره زما تعلق دی. موږ د پاکستان اوسیدونکي یو، د پاکستان باشندگان یو، پاکستان زمونږ ملک دی او دا زما سره زمونږ توحید و سنت ماهنامه ده. په هغې کې د اشاعت التوحید و سنت اهداف او مقاصد ذکر شوي دي. په هغې کې یو هدف او یو مقصد دا ذکر شوی چې مغربی تهذیب نظریات باطلا اور فحاشی و عریانی کے خاتمہ اور نفاذ شریعت و غلب اسلام کے لیے پرامن جدوجہد کرنا، وطن عزیز کی سالمیت، استحکام، امن اور دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا اور ہر وقت آنے پر پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنا. دا زمونږ د اشاعت التوحید و سنت هغه اهداف او مقاصدو کې دا دوه جملې وې چې تاسو ته ما وویلې. موږ د پاکستان اوسیدونکي یو، پاکستان سره زمونږ تعلق دی الحمدلله. خو زمونږ د دې مناظرې باعث څه جوړ شو، ولې موږ دې ته مجبور شولو چې موږ دا مناظره وکړو. موږ خپله معاشره کې ګورو چې د جمعیت علما اسلام په نوم باندې څه خلک دي، هغوی د ووټ په ذریعه باندې د خلکو تکفیر کوي چې یاره ووټ د قرآن نه ثابت دی، د قرآن د آیاتونو نه ثابت دی، د نبی علیه الصلاة والسلام د حدیثو نه ثابت دی، قرآن کې تحریف کوي، حدیثو کې تحریف کوي او د هغه آیاتونه چې کوم د عام امانت په باره کې دي، شهادت په باره کې دي، هغه آیاتونه راخلي او په ووټ باندې چسپان کوي. او که چا ووټ وانه چاو نو موږ دغه خلکو ته مونځ نه بخو. دا ویډیوګانې راغلي دي په میډیا باندې، خلکو به کتلي. که چا موږ له ووټ رانه کو، علماو له ووټ رانه کو، قبر کې به د ده نه تپوس کېږي. که چا ووټ رانه که دا منافق دی، ولې؟ ځکه چې د په امانت کې خیانت وکړو. اهل د دې امانت چې کوم دي هغه علما کرام دي. دغه رنګې که اوس د مولانا بجلیګر صاحب زوی یو څو ورځې مخکې یو بیان کړی و، که چا مولانا صاحب له ووټ ورنه کړو، حافظ صاحب له چا ووټ ورنه کړو، نو دا به جهنم ته ځي، جنت رانه په سترګو هم نشي لیدلی. دغه رنګې نور ډېر داسې بیانونه موږ ګورو چې په هغې کې د امت تکفیر کېږي په دې وجه باندې. که چا جمعیت له ووټ ورنه کړو، مذهبي خلکو له چا ووټ ورنه کړو، دا خلک به جهنم ته ځي. او دا خلک چې کوم دی نو د جهنم د عمل د دوی چې کوم دی سبب دی د جهنم د داخلېدلو. دا خبرې موږ اورو. نو موږ مجبور شولو په دې باندې چې موږ په دې باندې مجلس وکړو، د دې خلکو نه موږ تپوس وکړو چې تاسو ولې په یو غلط نظام باندې، د یهودو ایجاد شده نظام باندې ولې د خلکو تکفیر کوئ او ولې په هغې باندې تاسو خلک کافر کوئ. نو په دغه موضوع باندې موږ دلته مناظرې ته اوس تیار. الحمدلله هغوی هم راغلي دي، زموږ ملګري هم راغلي دي. مولوي صاحب اول نمبر خبره دا وکړله چې یاره زه څه تنقیحات کوم او تاسو د هغه تنقیحاتو جواب ماله راکړئ. اول نمبر حیات الله مولوي صاحب دا خبره وکړله چې موږ ویلي چې په طرز انتخاب باندې به خبره کېږي، حالانکه په اتفاقي نکاتو کې ورسره موږ د نظام خبره هم لیکلې ده. په دې باندې زموږ اتفاق راغلی دی چې طرز انتخاب او دویم چې کوم دی نو نظام چې جوړیږي، آئین قانون چې جوړیږي نو هغه په اکثریت باندې جوړیږي. موږ د طرز انتخاب سره سره چې کوم دی موږ د نظام خبره هم کړې وه. دویمه خبره مولوي صاحب دا خبره وکړله چې یو عمل دی یو عقیده ده. عمل او عقیده کې چې کوم دی نو فرق دی. بالکل موږ هم دا منو چې عمل او عقیده کې فرق دی. یو سړی یو عمل کوي او د مشروعیت قایل نه یو هغه عمل ناروايي، په دې باندې سړی نه کافر کېږي. یو سړی یو د ګناه کار کوي، یو جایز هم ورته وایي، نو په دغه وخت کې د انسان په دغې باندې څه کېږي؟ کافر کېږي. د دواړو کې فرق دی. دریم مولوي صاحب دا خبره وکړله چې تاسو د مشرق نه څه مراد دی؟ مشرق نه مراد زمونږ هغه ملکونه دي چې هغه وایي ځان ته اسلامي ملکونه او رایج پکې جمهوریت دی. دغه نه زمونږ مراده، ځکه دا مقابل د مغربي راغلی دی. نو د مغربي مقابل مغربي چې کله ذکر شي نو عام طور باندې د هغې نه کفري ممالک چې کوم دی اخیستلی کېږي. نو په دې باندې به زمونږ د مشرقي نه مراد هغه ممالک چې هغه ځان ته وایي اسلامي ملکونه او په هغې کې څه جمهوریت نافظ وي. او د مروجه جمهوریت نه ستاسو څه مراد دی؟ نو مولوي صاحب د مروجه جمهوریت نه زمونږ د رایج الوقت چې کوم نظام دی، کوم د انتخاباتو نظام دی او کوم د قانون د جوړېدلو نظام دی چې حکم بالاکثریت چې په اکثریت سره قانون جوړېږي، د دې نه زمونږ دغه جمهوریت مراد دی. پنځمه خبره مولوي صاحب دا وکړله چې پاکستان په دې مشرق کې داخل دی او که نه. موږ ټولو ملکونو خبره کوو، څومره هم چې ځان ته اسلامي ملکونه وایي د هغه ټولو خبره کوو چې په هغې کې موږ صرف د پاکستان خبره نه کوو. پاکستان زموږ ملک دی، پاکستان باندې موږ خفه کېږو. موږ چې دا مناظرې کوو نو دا په دې خاطر باندې کوو. وختي تاسو ته ما ویلي چې زموږ په میشن کې دا لیکلي دي چې د اسلامي نظام دپاره پوره من جدوجهد کرنا. نو دا مناظره چې کوم ده دا هم پوره من جدوجهد دی د اسلامي نظام دپاره. موږ د خپل امت ته دا کوم چې ملت ته دا پیغام ورکو، خپلو مشرانو ته، سیاسیانو ته، نور چې کومې څومره ادارې دي
چې تاسو مشران شئ خو دا نظام بدل کړئ. دا د یهودو نظام دی، یهودو دا نظام راوړی دی زمونږ ملکونو ته، اسلامي نظام ته یې لاره بنده کړې. تاسو مشران شئ، زمونږ د دغې سره څه کار نشته دی. او کومې نظریه باندې چې ملک جوړ شوی دی لا اله الا الله محمد رسول الله باندې، چې لا اله الا الله راج الله کا ہوگا، محمد رسول الله رواج محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ہوگا، د دغې دپاره موږ راوتلي او دا مناظره موږ څه کړې ده، منعقد کړې ده. بله خبره مولوي صاحب دا وکړه چې کوم کسان په دې کې کار کوي، کوم افراد دي شریک افراد، د هغې څه حکم دی. نو مولوي صاحب زه به اول دا خبره وکړم چې تقریبا په دې نظام کې شریک افراد 4 قسمه دي. یو عام خلک دی، دویم چې کوم دی نو هغه پارټیانو والا دي، سیاسي پارټیانو والا. بیا سیاسي پارټیانو والا په 2 قسمه دي. یو هغه دي چې دا مذهبي خلک هغوی ته سیکولر وایي، حالانکه دواړه سیکولر دي زموږ په نسبت باندې. که مذهبي دي هم سیکولر دي، موږ به اوس انشاءالله ثابت کو، او که دا نورې پارټیانې دي دا هم سیکولر دي. دریم هغه خلک دي چې هغه عام ادارو والا دي، هغه د انتظامیې والا دي، په دې حکومت کې کار کوي، دغه خلک دي. او یو عوام دي. نو د 4 واړو باره کې مولوي صاحب دا خبره په کلاو غوږونو باندې واوره چې عوام موږ حکم نه لګو. حکم ولې نه لګو چې دا کافر دی؟ موږ څه خوارج نه یو مولوي صاحب چې موږ به، او ستا مطلب هم دا دی چې دې حکم ولګوي چې دا ټول کافر دي او بس خبره ختمه. موږ خوارج نه یو مولوي صاحب. کم افراد عام خلک چې هغه په دې نظام کې داخل دي، هغوی غریبانانو ته دا پته هم نشته دی چې دا نظام څنګه دی، هغوی د دې نه دي خبره. خو مولانو ته وایي جنت دی پکې، هغوی مو راشه په جنت دی پکې وټ واچي. نو زه په داسې سړي څنګه حکم ولګوم؟ په دې باندې به انشاءالله تعالی موږ وروسته روح الماني او حواله ده تاسو راولئ، هغه به زه پیش کوم په دې باندې چې روح الماني ذکر کوي فلو كان غبيا لا يعرف ذلك وجب تعليمه إياه فإن جهده بعد ذلك حكمنا بكفره. دا روح الماني صفحه نمبر 111 جلد نمبر چې کوم دی نو 5 دی. دی وایي چې یو سړی غبي او هغه ته پته نه وي، په هغه باندې به حکم نه لګي، جاهل باندې حکم نه لګېږي. چې کله هغه په مسله باندې پوه شو بیا نو په عوام خو دې د منځه لاړ. دویم چې کوم دی عام ادارو والا انتظامیه والا چې کوم دي یا نور سیاسي پارټیانو والا دي ستاسو نه علاوه، مذهبي خلکو نه علاوه، نو هغوی ته چې تپوس وکړي زموږ ډېرو خلکو سره ناستې پاسې وشولې، یاره دا اوټ څنګه دی؟ یاره مولوي صاحب ګنده نظام دی دا جمهوري نظام، خو څه وکړو بس پکې لګېږي. که مولوي صاحب نه دې تپوس وکړو، مولوي صاحب عبادت دی. انشاءالله هغه حوالې ما سره شته دی، زه به پیش کومه، ستاسو د کتاب نه به پیش کومه چې عبادت ورته ویلی شوی دی. او دویم دا دویمه حواله ده زما سره. دویم وایي وهنا أمر يجب أن يتفتن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغرا على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه واستهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. دم د اعتقاد خبره کړې ده مولوي صاحب چې یو سړی اعتقاد لري د یو غلط کار د یو حکم بغیر ما انزل الله د مشروعیت قایلی، نو په دې وخت کې پیدا سړی څه کیږي؟ کافر کیږي. او که یو سړی د مشروعیت نه قایل او عام خلک دي لکه سیاسي پارټیانو والا شول، هغوی غریبانانو ته دا پته نشته دی، دا ځان له یو تحقیق د محققینو کار دی حکم د کفر لګول. موږ د کفر حکم نه لګو ځکه چې هغوی نه باقاعده موږ دا نه اورېدلي دي، نه د لپاره کار کړی دی چې په ووټ کې جنت دی. البته که موږ حکم لګو تا خامخا مانه حکم غوښتو، زه خو اول وایم صرف په نظام باندې خبره کوو، انشاءالله بیا به درته زه حکم ولګوم چې کوم خلک د دې حکم لایق دي. بله خبره دا ده مولوي صاحب وایي چې یاره دا په دې کې ټول شامل دي، دا خو به ټول کافران وي. مولوي صاحب په خپله باندې ښه پوهه سړی، هر مرتکب د کافر نه وي، هر مرتکب د کافر نه وي. زه به تا ته وښیم یو سړی به کفر به کوي او کافر به نه وي. ولې؟ موانع التکفیر به تاسو ویلي چې کله موانع التکفیر متحقق شي په دغه صورت کې بیا په دغه سړي باندې د کفر فتوا نه لګېږي. یو د هغې نه جهل دی چې یو سړی جاهل دی، هغه ته پته نشته د ارتکاب د کفر یو کو، په دې باندې دا سړی نه کافر کېږي. دویم چې کوم دی اکراه ده وقلبه مطمئن بالایمان، تا خو قرآن هم دی ویلی دی. او بیا هم چې کوم دی نو مولوي صاحب داسې خبرې ستاسو سره مناسب نه دي، نو جهل شو، عذر شو، دغه رنګې اکراه شوله، دا هغه صورتونه دي چې په دې صورتونو کې کفر چې کوم دی نو دا د کفر فتوا چې کوم دی دا په دغه انسان باندې نه لګېږي، دغه مرتکب باندې. زه اوس راځم ستا چې کومې خبرې جوابونه هغه ما ټول وکړه، زه اوس راځم د جمهوریت د تعارف طرف ته.